نو دوست سفارش نشي کوله. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون خلاصول هم نشي. نو سورة یاسین دا یاسین مفسرین لکی چی دی یاسین مانا دا یا سید البشر او دی انسانان و سرداران یا سید البشر. امام مالک سے وہی رحمهم اللہ دا یاسین نم دے دے اللہ دی نمونونا نو دین خو بیا دا معلومه شوله چې یاسین نوم چاله خودل پکاره نه دی یاسین. نو باجی وای چې دا د الله په نومونو کې نوم دی یا دا قسم دی الله په دې باندې قسم خوري. معنی دا د یا رجل او سړیا یا انسانا. سعد بن جبیر رضی اللہ تعالی وی اسم من اسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نومونو کې یو نوم دی او په دې باندې دلیل دا دی یاسین او یاسینا نبی علیہ السلام انک لمن المرسلین ته د پیغمبرانو نه په دې باندې دا دلیل شلو. والقرآن الحکیم شاهد دی دا حکمت والا کتاب پا دی منی گوا دی انکا لمن المرسلین چتا دی پیغمبران نئی. دا رد دی پا حقا چامن دی چی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت نمانی. نو اللہ وی انکا لمن المرسلین دا لوی کتاب پا دی منی گوا دی چتا پیغمبری. علا صراط مستقیم دا لوی کتاب پا دی منی گوا دی تو چکو ملار من دی روانی دا بالکل سیدر لار دا. دا د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لار دا کومې لار من چې انبیاء مخکې تلیو. تنزیل العزیز الرحیم نزول د دې کتاب د طرفه د هغه ذات نه دی چې زبردست رحم والا. لتنذر قومنا چې ته ویری هغه قوم لره قریش ته مراد دي ما انذر آباؤهما چې د هغو مشران نو یرول شوي. لتنذر قومنا ویری تاغا قوم چه داغو مشران نو هم غافلون ادو غافلون. لقد حق القول قریشو تا مخی النبی نو راغلی چه تاغا قوم ویری چاگو تا مخی نبی نو راغلی آغا بالکل امیانو کتاب ورطا هم نو راغلی کتابم نو وسرا. لقد حق القول یقینا واجب شوه دے دا عذاب قول نمراد حق دو صحیح وینا علا اکثرهم پا اکثر خلقو دو ایمان نراوڑی. انا جعلنا فی اعناقم اغلالا یقینا اللہ من گردو لی ددو پسٹون کی بوجنا توقنا فہیا الى الاسقان فهم مقمہون. دوی فہیا دا توقن چی دی دو کفر توقونه چی دی دا دو دی زنی تا اڑمشی دی فهم مقمهون دو جگسری کڑی شوی دی. سٹونه نکت زیه نبره دا شانتا چکم دینو جگسری کڑی شوی دی دا شانتا. مخ کی اپلا دی پلا ناوڑی یعنی رافعون رؤوسهما غازون ابصارهما سرونه اوچتی سترگی کت دی. مانا اقماح مقمهون یعنی سر اوچت سترگی کتا قطع دوی سرطونو تای توقون اچول شوی دی. وجعلنا اللہ من گرزو مخی دا دوینا صدن دا جعلنا ماضی پا مانا دا مزارے دا منگا گرزو مخی دا دوینا صدن آغا پندونا دا بوجونا د سیشی گناهونو بند د گناه ومن خلفهم صدا رستهم بندونه د گناه دی. فغشیناهم فهم لا یبصرون الله وی منگا پردی لگولی ددو پسترگو او ددو پا غزرونو مندی فهم لا یبصرون گوری نا حق تا. برابر دا پدوی من دی نبی کتا دولا یاری یا نیاری دو ایمان نراوڑی. انما تنذر من اتبع الذکرہ
یقینا فیده ورکی الذکر ستا دا نصیحت ستا دا یرا وخشیر یقینا فیده ورکی حاغا چاہتا اتباع الذکر ستا دا یرا حاغا چاہتا فیده ورکی چاہا قرآن منی او قرآن پس روان دے نو ٹھیک دا تی وی روانو اغا یرا با فیده ورکی نو چی یو سڑے قرآن تا نکینی نو اغا با وی یریگی سنگا یرا خو چی رازی نو پا قرآن بندی رازی نو چی دے قرآن منی نو یرا کمی غیر نرالا وسواء علیہم وخشی الرحمن او یریگی در رحمان نا پغیب پنالی دلو فبشرو بمغفرت و اجر کریم نو زیر و تورک پا بخنا و پا اجر لوی چاگا جنت تے یقین اللہ وی منگا جوندی کو او وجنو ونکتبو اللہ وی منگا لکو ما قدمو آغا چکو مخ دوی لیگلی دی خیستا عملونا دا منگا لکو و آثارهم آغا رستنی کارویانی دا دو منگا لیوما لکو کم رستنی کارویانی حدیث کی راضی یو سڑے دے آغا دا سی یو کار کر دے پخفل جوان کی کہ دے مرد دے تل دے دنیا نا رستو خلق دے آگے نا فیدہ اخلی لکن نیک اولاد دے آغو خلقو تا قرآن بیانی نیک اولاد دے مور پلار دے پر دعاگانی کئی دلار جوڑا کردہ پاگے خلق زی دو کوئی کنستل لے خلق تو ابا اولی دچ دینو جماعت جوڑ کردہ خلق پاکے منزون کئی دا مدرسہ جوڑا کردہ خلق پاکے سبقون ہوئی دیتا ویلے کی گی صدقہ جاریہ ویلے کی گی وآثارهم وكل شيء أحسناه في إمام مبين الله وی حرق شيء ہر شے منگا اللہ وی گیر کڑے دے فی امام مبین پا علم دے اللہ کی امام مبین فی علم اللہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ دا تخویفی دنیاوی ذکر کئی گورا اللہ وی سوچو کئی آغا کلی تا سوچو کئی چا انبیاء ورطراغلیو او تقریری کڑیو وی نمنلا پاغو دے اللہ عذابون رالالا اذ جاء المرسلون کلا چوتا استازی رالالا دا استازی سوکو دا پیغمبرانو او کدا سوکو دیکھ دو قول دی یو خبر دا چی دا دی عیسیٰ علیہ السلام نرستو خبر دا دی عیسیٰ علیہ السلام چکم متبعینو دا دعوت کون کی اغو دعوت ورکون کی او دو نمونه یحیی یونس شمعون دا نمونه او دور آغلیو یو علاقه تا اغو دعوت ورکڑه ورطا خورایاتو کی رازی چی دو چکم علاقه تا راغلیو اغا خلق ایمان راوڑیو دا مبلغینو بازی وی چی دا دین انبیاء مراد دی دا کم کسان چیو دا انبیاء دا لگلیشی بی زکا چی دو تا چکم قوم کم جوابون ورکردی دا دا جوابونو دا معلومی کی چی دا سی جوابونا انبیاء تا ورکڑشی بی دی عام خلقو تا ندی ورکڑشی عام خلقو تا ندی ورکڑشی بی سخت جوابونا ورطا ورکڑشی بی دی او انبیاء چکل راغل لی او وینای کرد اخفل قوم تا دعوت ورکڑے دے نو سخت خبری شوی دی انبیاء تا عام خلقو تا دا سی سخت خبری ندی شوی نو دینم انبیاء معلومی گی وی دا کلے چی دے نو دا انتاکیا ظاہر دا کچتا بالفرد دقا کلی تا دی عیسیٰ علیہ السلام کم کسان دی اغور آگلی یا دا چیر دا کلی دو پا دا نوم من دی دو کلی انتاکیا دو یوی تا بظاہر خبر رہا چی دی عیسیٰ علیہ السلام کسان تلی او بلی تا دا پیغمبران راگلی خدا دا چی دی عیسیٰ علیہ السلام کو مرگری تلی اغو منل لآغا خلقو او دے پیغمبران چکو می تلی اغو منلی ندا بہتر دارا چی دینا انبیاء مراد دی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ بیان کئی دوی دے پارا آغا مثال دے آغا کلیوالو خار وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ شہر مفسرین لکی چدا پشام پا دی علاقہ اردن دغا دے کلے قریہ
اجال مرسلون کله چې راله دوی ته پیغمبران یا استازي لېږلی شوي الله وی کله چې موږ ولېږو دوی ته اثنین دوه کسان نو فکذبوهما دو دا دواړه دروغجن کړله مخکې دوه لاړله هغو دواړه دروغجن کړل نو فعززنا بثالثنا منګه دا مضبوط کړل دا دواړه په هغه درېیم باندې بل راغی هغه ورته زبردست بیان وکړلو نو فقالو دا درې شو نو دو وویله انا الیکم مرسلون یقینا منګه تاسو ته لېږلی شیو نو هغو مخکې نه څه وویله قالوا ما انتم الا بشر مثلنا نه تاسو منګه زموږ په شان ته سړي یئ نو دا خبرې چې شي دا پیغمبرانو ته شوي دي ته څنګه پیغمبري وایې وما انزل الرحمن زمون په شان ته خورئ او سکئ خبرې کوئ ګرځئ او نه دی رالېږلی رحمان من شیئن هېڅ یو شی نبوت پیغمبري ان انتم الا تکذبون نه تاسو منګه دروغجن قالوا دویل ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون زمونږ رب پوه دی په هغې باندې یقینا موږ تاسو ته پیغمبران راغلي وو استاد یا استادی راغلی وو خبره دا ده چې دا سوال جواب د دو او د قوم منځ کې چې کېږي نو معلومیږي دا چې دا پیغمبران دي وما علینا نشته موږ باندې الا البلاغ المبین زمونږ کار دا دی تبلیغ دی دعوت دی قالو نو ویل دوی انا تطیرنا قوم څه وایي منګه بدفالي نیولې ده په تاسو باندې سپیروالی منګه تاسو کې سپیروالی موندلی دی تاسو چې راغلی یئ نو منګه څه ښه درز نه ده موندلې سوکړي دي مصیبتونه دي زلزلې دي د دې نه دا معلومه شوله چې تاسو غټ سپیره یئ لئن لم تنتهوا دا چاته وایي دا صحابه پیغمبرانو ته وایي که تاسو باز رانغلل لنرجمنکم من به تاسو په ګټو باندې وولو تاسو به مړه کو او تاسو ته به ورسېږي زموږ د طرف نه عذاب علیم درناک عذاب قالو پیغمبران څه وایي طائرکم معکم ستاسو بد حالت چې دی هغه تاسو سره دی هغه ویل انا تطیرنا بکم منګه ستاسو په وجه باندې یعنی یو بد حالت موندلی دی منګه تاسو ته بدفالي موندله تاسو نو دغه پیغمبران څه وایي طائرکم معکم ستاسو پیروالی تاسو سره دی دا تر اوسه پورې دا خلک لګیا و که نه دا پلانکې ډېر سپیره دی او پلانکې ډېر د غوړو دی تاسو پوهېږئ که نه کور نه به وتلل وي ګورئ چې هغه سپیره خو نشته دغلته کې د غریب سړی چې دی بیا چاله بدي شي خو غریب سړی الله ته ډېر خوښ دی وی دغه چې کوم دی نو د خوار مولا په بانک باندې څوک روژه ومنه ماتوي که نه نو دو به دا خبره د انبیا علیه صلات وسلام تر ټولې دغه خبرې شوي دي لیکن د انبیاو ملګري دغه شانته وو نو چې څوک به غریب ونیو چېرته مخې له به راغی اوهوهوهو سپېره راغی زه داسې چل کومه چې زه واپس راځم کور ته بیا به دننه ننوته ښځې به دې تپوس وکړو چې بیا ولې راللې هلته که سپېره مې مخې له راغی نو زه داسې سړی ګورم چې هغه نه غوړي ساسي د غوړي یوازې ده نه به ساسېدل د ده د ښځې نه د ده د اولاد چې دا ټول نه غوړي ساسېدله او د دو نه علاوه کوم خلک و هغه ټولو سپېره و هغو نه به غوړي نه ساسېدله این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون او کچته تاسو پند اخی قالو طائرکم معکم که پوهیږئ تاسو په دې خبره باندې نو ستاسو سپیروالی بد حالت تاسو سره دی بلکې تاسو یو قوم مشرکان وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی مفسرین لیکي حبیب نجار بیجی سرولی او پته ورته ولګېدله چې داسې سړي راغلي او خلک یې په ګټو باندې ولي او هغو دعوت ورکوي او خلک ورته کنځل کوي هغو دعوت ورکوي خلک ورته سپېره وایي داسې سړي راغلي هغوی خبره څنګه کوي هغوی چې یو الله نه کېږي مخلوق نه
نکیږي تاو چې کوم خلکو بس منډې ووایو د الله نه ما سوا بل چاته سر کته کوئ دا تاسو غلطه کوئ او دا شرک دی هغه وی خاوې کوم ځای کې دي وي هغه ځای کې دي بیزې پرېښودلې منډې کړلې وجاء رجل من اقصى المدینه یسعى راغی یو سړی دا هغه لرې د مدینې نه یسعى منډې وهي وجاء من اقصى المدینه رجل یسعى منډې وهي قتاده وی کان یعبد الله فی غار د الله عبادت کول په غار کې هر کله چې دغه انبیاو نوم واورېده او د هغو په مشن باندې پوه شو نو د غار نه راووته او منډې کړلې ورپسې قال وی ویل ای زمونږ هغه زما قوم ایتبعوا المرسلین د دې پیغمبرانو خبر او منئ د هغه چا لا یسألکم اجرا چې تاسو نه هیڅ شی نه غواړي دلیل دا د اخلاص دلیل دی دا دلیل د اخلاص دی اجرا وهم مهتدون او دا اشاره ده چې دلیل د دو مضبوط دی وهم مهتدون او دو په هدایت دی اخلاص من هم دی او دلیل هم مضبوط دی او بیا ځان ته وایي وما لی لا اعبد الذي صد مال را تاسو خو نه منئ نو زه ولې نه منم وای صد مال را کې زه عبادت نه ولې نه کوم د هغه ذات چې زه پیدا کړم وای له ترجمون هغه ته به ټول ګرځایم اتخذو آیا زه ونسم بغیر د الله نه خدایان الله نه بغیر که الله اراده وکړي په تکلیفو نشي بچ کولی د ما نه شفاعتهم د دو سفارش زره بره ولا ينقذون امن نه مشي خلاصولی د عذاب نه بیا وایي انی ذا لفی ضلال مبینا ځکه ومنم بالفرضه ای قوم استاسو نو زه په دغه وخت کې به ګمراهۍ څرګنده شم بیا وایي انی آمنتو بربکم فاسمعون قوم واورئ دی خو پټو که نه اوس یې خپله خبره بلکل څرګنده کړله په دې ډاډ باندې چې انبیا راغلي دي او زه چې زما چې کومه مخکې عقیده وه دقه خبره دا نبیان رالله او دا انبیا رالله دوم دقه خبره کوي نو اعلان یې وکړو انی آمنتو بربکم یقینا ما ایمان راوړه په رب باندې فاسمعون سوال جوابونه وشلو خبره یې څرګنده کړله فاسمعون واورئ مفسرین لیکي فرجموه فمات هغو ټول راټول شلو او په ګټو باندې ویویشته په ګټو کې ډوب کو او دی لاړ شهید شلو د اوجه بعضې مفسرین لیکلي دي چې دو وجلی نه دی بلکې الله پاک اسمان ته خیجول دی اوس هم په جنت کې دی تفسیر فتح القدیر کې لیکي نو د استقامت کو استقامت خلقو کانو منوشتو کنزل بدره دی ته استقامت ویلې کېږي او دا استقامت چې دی د څو کرامتونو نه اوچت دی یو سړي په لاس باندې کرامت څرګند شو هغه بره په هوا کې الوزي د دینه خبره دا ده چې غټه خبره دا ده چې خلک تا ته کنزل کوي او ته خپل دا قرآن بیانوي په مخه باندې او خپله مسله رسوي په مخه باندې قیل ادخل الجنه چغې شوې په اسمان کې کله چې دو اوجه چغې شوې په اسمان کې داخل شه جنت ته قال یا لیت قوم یعلمون جنت ته چې لاړ حبیب نجار نو وی ارمان وی افسوس زما قوم زما په درجه باندې پوه شوي چې حبیب نجار ته څومره لویه مرتبه میلاو شوله بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین په سبب د هغې چې زه رب وبخلم او د عزتمندو نه یې وګرځولم په جنت کې وما انزلنا على قوم من بعد من جند الله وی نو لګلې منګه په قوم د هغه باندې پس د دې نه من جند سلخکر د برې نه وما كنا منزلین الله وی موږ لښکر را لېږونکي نه یو یا وما انزلنا على قومه من بعده پس د شهادت د هغه نه سلخکر د برې نه رانغی چې څرګند ټوپک یې وي او راغی ان كانت الا صيحه واحده نو د دې قوم عذاب چا چې د حبیب نجار شهید کا د دوی سزا نه وه مګر یو اواز چغه د جبرائیل فاذا هم خامدون ټول ساړه پراته وو
دا ټول ساړه ولګېدله او ټول مړه شو ټول مردار شو یاد ساتئ انبیا راشي او خبره ونه منلی شي دا قسم عذابونه راځي دا قسم عذابونه راځي نو دې نه دا معلومیږي چې دا انبیا دي او دو خبره کړې وه او چا منلې نه وه په دو باندې دا عذابونه راغلي وو او دارنګې حبیب نجار هغه یې ووجه هغه یې شهید کا یا حسرتا علی العباد دا کلام دا اللہ دے یا دے فرشتو دے یا حسرتا علی العباد دا دے اللہ بینا دا بازی وی افسوس ہوئے پا دے بندگانو من دی پا دے خلقو من دیر افسوس ہو چھ دا سڑے ہوا جو دا خود وجلو سڑے نو دا سڑے چکم شہید کو دے خود شہادت سڑے خونو یا فرشتو بینا دا فرشتی وی یا حسرتا علی العباد افسوس پا بندیانو من دی چه دا سڑے وجا ما یاتی من رسولنا نو راغل دویتا ہی جو پیغمبر منگرا پیغمبر سر بدو ٹوکی کولی اولم یارو آیا دونو گوری سمرا منگ حلاک کرو مخی دا دوینا آغا پیڑو والا قرون انہم الیہم لا یرجون چی دوی تبیا ین لا یرجعون الى یوم القیامہ دو بیا دو تا واپس نکڑی شی تر قیامت پوری کم اہلکنا قبلهم من القرون انهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون اللہ وندی ټول الا لما پمد الا دے مگر دا ټول منتبه جمع کړي شي و آیت لهم الارض دا دلیلی عقلی دویم دے یعنی الارض آیات دا خبر مقدم دے الارض مبتدا مؤخر دا یعنی الارض آیات لهم دا ازمکا دو دے پارا یو دلیل دی عقل دو پویگی دا دو دے پارا لوی یعنی دا عقل سوچ دے المیتا تو چی دا ازمکا مڑوی شڑ ازمکا وی احیائنا منگا جوندے کو دے لرا اب منگا وکاگو دینا دانی حبن دانی تے باتے او خوری دوینا دا خلق دا دینا خوری او دارنگے من گرزو پا دیزمکا کے باغونا پہ نخیل دا انگورو او نخیل کجوری انگور او دارنگے منگا جالی کو پا دے کی چشمی پا دیزمکو کی چشمی دی فیہا دا دی چشمو پتا سنگا اولا کے دارا تاروزا بوری پتا نو آتا دیزمکو کی قدر چشمی دی وہ سو پسی دا سے برمی راوتی دی چاگای خخی کی کتن را غرمبار خیجی دا شانتا وہ شو کنا دی خلقو بدل دا گودری وی خوزو با سندری ویلی یاو منگی بایزان سرواق استلا پا گودرو که بایزان مصری کولی وہ کورا کور خلقو اگا برمار اما کرده حالتا که چیدینو او براوتی که خمازان او خلق بلگو پا دی میرا که اصول پورونو وست میرا طول خار دی دا قشن دا باٹکول واخلا بلزه واخلا دا علی پوری جکن دا بدکول دا علاقه تا خارو ندی بیالتا که با خس خس او بابای دو چینی وچی شولی چینی وچی شولی استا پکور که دا نظرگونی شولی جو خون چینا که وچی استا پکور که دا او بابایی که دا درزار یقیجی دا دا اللہ پاک قدرتونه دی وفی کل شین آیتون تدل علی انه واحدو پا ہر سکی نشانه دا پا دی علامه دا دلالت پا دی منی که چه اللہ یاو دے وی دی قدرتونو مالکا که دا غا گودری وی او دا غا منگی وی او دا خلق وی دا بچا پورا کرے دی وس موٹری لگی دی ٹوٹائی چی کم دینو لاس کی وطا غرار خیجی ٹوٹائی تا اللہ پاک نظام بالا جوڑ کو وی دا خلق دلتا کیا غا دے دا غا والا راوتی دی وی لکی پا دی بوڑونو منی وی چھوٹا خاندان زندگی آسان دس لکلی دی تاسو پوئے گئے کم دو بچے کتنے ہیں اچھے پوئے گئے کہنا پھوٹوانے والا کر دی دو بچے کتنے ہیں اچھے یہ رکھا دیر خاندان زندگی بڑا خاندان زندگی آسان دا سی ولی کا پدے بوڑونو من دے چا دیری
زندگی حدیث کی راځي نبی علیہ السلام انی اکاسر بكم الامم پرز د قیامت باندې پتا اوس چې زه فخر کوم نو په زیاتوالی به کوم چې تاسو زیات یې نو زه فخر کوم نبی علیہ السلام وی تزوج الودود الولود هغه خدي سره نکاح کوي چې کوم خوان سره مینه ساتي او بچی زیات راوړي تاسو پوهیږئ کنه زیات بچی خو خدي بچی زیات پکار دي کم نه دي پکار چې دا چې څومره خلک زیاتېږي دومره الله ولا بندوبست زیاتې رزق زیاتې وایي چې کم یې جو رزق کم دی کنه چې زیات رزق زیات دی وجعلنا فيها جنات من نخيل وفجرنا فيها من العيون چشمیم پیدا کړی په دې ځمکه ليأكلوا من ثمره چې دوی د میوو د باغ نه یا د میوو د الله نه وما عملته ايديهما نافيه یعنی دا کارونه د دوی لاسونو نه دي کړی دا دوی لاسونو دا کارونه نه دي کړی ليأكلوا من ثمره وما عملت ايديهم یا هغه چې د دوی لاسونو کوم کړی دي هغه نه دي خوري افلا يشكرون ايدو شکر نه ادا کوي سبحان الذي پاک ده هغه ذات چې پیدا کړی دی جوړه جوړه ټول مما تم بیت الارض ده هغه نه چې د ازمکه زرغونی جوړه جوړه او دارنګه د دوی د نفسونو نه جوړه جوړه و مما لا يعلمون او ده هغه نه چې دوی ته پته هم نشته ده الله به داسې سوزونه پیدا کی په دې وچوبه کې او دارنګه په دریابونو کې چې دوی ته پته دا چا ته پته و چې دې صدای کې به داسې دغه پیدا کیږي چې کټ نه به وبراو روسته به بیا چې څنګه خدای خبر دی په دې کې داسې ګاډي دي موټرې دي ښایسته سکوټرې دي دا هغه وخت کې نه وي دا اوس دي تاسو صرف دا یو شی کم پاتې شوی دی چې دا انسان الوزي نه په خپله دې کې داسې شی دی چې هغې کې کښېنه ته به چې کوم ځای ته ځي نو هلته کې به ته رسېږي ولې دا انسان چې داسې یو پرزه په دې کې هم دا هم شروع ده چې داسې یو پرزه په دې انسان کې ولګي چې هغه بټن دی وي او جسي د دې ځای نه غرین شي هلته باټکوټ کې خپل کور کې دننه کښېني تاسو پوهېږئ که نه ډاکټر صاحب به بیا ټول نه مخکې به دا پرزه دو ځان ته فټ کړي پوه شولی که نه نه ټکټ نکټ نشته تاسو واړه واړه شروع نه نه هغه خو شروع شي دي خدا دا چې دا اجاز نه بغیر د انسان قرآن کې دا وی د دې دغه شته و مما لا يعلمون په وچوبه کې یعنی اصناف د مخلوقات په وچوبه کې او دارنګ په دریاب کې تاسو ته پته نشته دی الله به تر قیامت پورې دا شانتا جوړي او راولي با وآیات لهم الليل لوی نشانی دے دو دے پارا دا شپا دو دے پارا دیر لوی عبرت تے منگا اکاگو دا دی شپی نرزا فیضاو مظلمون ناسا با دو تیاری پا دی تیاری کی داخل شی او دارنگ نور روان دے لی مستقر لیان دا پارا دے اغا مستقر یعنی دا اغازی دے ودردلو تا روان دے مفسرین لکی چې دې کو دغه ودریدل چې دی تحت العرش دی روان دی عرش لاندې پورې ویږي کنه الته کې چې دی لاړ شي نو الله ته سیدو کی نو هغه دې نه دی بیا اجازه تو غواړي دی واپس کېدلو الله ولې اجازه ورکی دې ته راجح و دا ویږي کنه او مفسرین لیکي چې د نور د پاره په کال کې 360 مطلع دي د هر دغه کې هر ورځ باندې د جدا ځای دی هغه خپل ځای باندې دی نه راخیږي دی جدا جدا ځایونو کې راخیږي 360 او دا 360 دی په کال کې دا پوره کوي هر ورځ دپاره جدا جدا وشمس تجری لمستقر لها نور روان دی دپاره دی هغه مستقر دی ذالکا تقدیر العزیز العلیم دا دا نور چې روان دی
دقا اندازه دی اقا ذات تا چاگا غالب دی پوا والقمر اللہ وی دارنگ سپوک مئی دا مرفوع یعنی والقمر اللہ پاکا تابع کردی دا سپوک مئی لران یعنی قدرنا اللہ وی دا منگا دا سپوک مئی چی دا اندازہ کرد دی لر منگا پا اندازہ کولو من دی دا دی آغا پڑاونا حتی عادا کل عرجون القدیم تردی پوری چو اگرزی دا پشانتا دی آغا سانگی قدیم زڑی نرائی ونی غٹیگی سر تورسیگی اخپر برابر شو سوار لسما بیا پکتا رازی پشانتا دی آغا سانگی زڑی نرائی وندی لا شمس ينبغي دي نور لمناسب ندي ان تدرك القمر چه دي يوزي شي دي سپوک ميسر دشپي او نا داشپا سابق النار داشپا هم نمخي كيگي دي رزنا كلون في فلكين يسبحون دا هر يو روان دي پا يو چکر کی رو في فلكين پا چکر کی يسبحون روانا وآيات اللهم الله ويلوي عبرت دو دي پارا عبرت سیشه دا خبره اللہ وی منگا پورتا کردی ذریاتهم اولاد دا دوی مفسرین لکی یعنی دا ذریاتهم نمراد آغا اصول مراد دی یا ذریاتهم آغا اولاد دا دوی پا کشتو کی یوزی و بلزی تزیب و آیات اللہم اللہ حملنا ذریاتهم آغا اولادونا دا دی چکی تجارتون دے پارا یو ملک بل ملتزی فی الفلک المشون پا کشتای ڈکا کڑے شوے کے یا بلا مانا و منگاو کو و آیات اللہم اللہ حملنا ذریاتهم منگا پورتا کڑی دی دا دو دا اولادونا فی الفلک المشون پا کشتای ڈکا کڑے شوے کی بطون النساء تمراد دی تفسیری فتح القدیرہ دا دا مومیندو پا خیٹو کی دا منگا دا دو دا ذریت اولادونا فل کشتو ڈکی کڑے شو کے دا تعبیر دی اغیناو کو اللہ وی من پیدا کو دو دے پارا من مثلی پشانت اغین ما یرکبونا آغا چه دو پاگی مندی سود لکی کشتای وغیرہ پس نو علیہ السلام او دا منگا خوخ شلا اللہ وی منگ با دولر غر کو فلا سریق لهم دقا کشتو کی با منگا دو غر کو پا دقا گاڑو کی با دو غر کو آل نبوی دو دی پارا فریاد دا سہولایو او نبشی دو خلاصی دلیم اللہ رحمتا مننا مگر دا رحمت زمک دے طرف نا دارنگے متا سامان ترے وقتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَكَلَ جَدُو تَوِّلَشِي اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم زان بچ کئی دا غازابوننا چمخ کستاسونا و رستستاسونا سنگا اتقوا ما بچ کئی زان دا عذابونو دا حقنا یا دا حق اعمالنا بين أيديكم دا مخکنی گناہونا ومن خلفکما یعنی اغا باقی دی گناہون استاسونا یا اتقو ما بین ایدیکم یعنی دنیاوی عذاب وما خلفکما اخروی عذاب لعلکم ترحمون یقینا پتا سما دی رحم کرشی دا سے اعمال مکوی چی دنیا کی هم خراب شئی و پا آخر کی هم خراب شئی ما بین ایدیکم وما خلفکما یا اتقو ما بین ایدیکما اغا مخ کی واقع گانی امتونو چراغ لیدی وما خلفکما رستو لعلکم ترحمون وما تأتیهم من آیاتنا زجر نرازی دویتات نشانات د نشانو دربو الا کانو عنها موردین مگر د دوی نشاناتنا د دې معجزاتنا دو اعراض کون کی دی او کله چوه دم بل زجر کله چې دو ته ویل شي انفقوا خرچ کوي د الله په نوم باندې د هغه نه چې الله تاسو ترا کړی دی دا مال دی الله په نوم باندې خرچ کوي
و یا کسان چې کافران دي ها کسان ته چې ایمان راوړ دي ان نطعمهم من لو یشاء الله اطعما ایا منګه خرچو کو په هغه چا باندې کله الله خوخه وینو دوله به شي ورکړو کنه خو موږ له الله راکړه دوله ورنک نو موږ ولي ورکو چې الله ول نه ورکې نو موږ ولي داسې حرامیانو موږ ولي ورکو الکه تعالی چې الله راکړ دې ته دې الله پاک سره نسب کې خو نه وي خو ابتلاء د منې کړدا ازمیش د منې کوي ان انتم الا فی ضلال مبین نه تاسو مگر په گمراه سرګندا ويقولون یردا قریش لپاره ویلا قریش کله وی دا وعده ستاد عذابون کوي تاسو رښتینی ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ما ينظرون دونګوري الا ساعت انتظار نکي مگر بیا غا یوي چغي چوبنسي دولرا وهم يخصمون دوبا پخپل کارونو کې بیا یعنی يختصمون خبر بکې په بازارونو کې خپل کارونو کې بنختی او د الله عذاب اچانک په دوه مندي راشي وهم يخصمون یعنی فی السوق پخپل کارونو کې طاقت بین لري توصیتن یو بل ته د وصیت ان بخپل کور ته يرجون واپس کېدل شي دا کور ته لاړ سم بیا ما من عذاب راولا نه 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 دا الله عذاب چراغ ته په دغه بازار کې ونفقه فی السور دا دویمه سویلې دا دویمه سویلې چې وهل شي اسرافیل علیہ السلام دا سویلې په دغه کې اخیده د قشنته په دې خله کې دا خو انتظار کړي اول سویلې سره به دا ټول خلک مړ شي اپ دوی سره صالح کال وروسته چې بیا سویلې و دا به ټول بیا پاسي په بکړې شي پښ پېلې کې پیدا من الاجداس لا رب ينسلون ناسا بدا ټول د قبرونه رب ته ينسلون منډي بوهي الله طرف ته منډي وای قالوا دبوي يا ويلنا منگلا افسوس منگلا چا پورته کړلو منګه ممر قدنا د هغه خوب زمنګنا دا عذاب د آخرت چې دو ویني نو د قبر عذاب به ورته خوب ښکار شي دو به وی افسوس منگلا ها من باسنا من مرقدنا تزيد خوبنا هذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون فرشتي بوي يا مؤمنان یا دا کافر به پخپل وي دا هغه دی چې وعده کړی و رحمان او ټول پیغمبران رښتینی دي دا به فرشتي اعلان کوي یا به الله یا به دا کافر پخپل ان كانت الا ساعه واحده ندی دادو دا ژوند کولو ندی دادو دا پورته کول مگر صيحه واحده یو आवाज دی فاذا هم جميع لدينا محضرون الله ودا ټول به ما سره حاضر شي یو आवाज چې وکړل شو یو شویرې چې اول شو دا به ټول روچت شي الله وینن رضی لا تظلم نفس چا چې خکړ دی او کبد کړ دی چا منه بزیاتې نه کیږي ظلم باونه کړی چې په هیڅ یو نفس منی ضربر او نه بتا او ته بدله ملاویږي الا ما کنتم تعملون الا ما کنتم تعملون تاسو ته بدله نه راکېږي مګر تاسو عملونو ان اصحاب الجنه دا بشارت او زیره ده یقینا جنتیان رضی فی شغل فاکهون فاغا شغل پاغا نعمتونو د خوندونو کې بوي مؤمنان با د نعمتونو په خوندونو یعنی بما هم من اللذات مفسرین لیکي هغه چې په دې جنتیانو باندې د الله رحم او دارنګي مزي هغه مزي مالا را عین سترګو به هغه مزي لیدلی نوي او دارنګي سترګو نه دلی او دارنګي په غوګونو باندې اوریدلې شي نه دي هغه مزي په زړه باندې تیری شي هم نه دي داسې مزي دي ښا ما لا رأت عین ولا یعنی اوریدلی نه غوګونو دي نه سترګو لیدلی دي او نه په زړه باندې تیری شي دي فی شغل فاکهون یعنی په هغه موضوع کې
چې هغې کې به خوندونه دو اخلي ما لا رأت عین ولا سمعت اذن یعنی هغه مزیدی سترګو نه دي لیدلي او ولا اذن سمعت غوږونو اورېدلي هم نه دي ولا خطر على قلب بشر د انسان په زړه باندې تېرې شي هم نه دي هم وازواجهما دوی او د دو ملګري فی ظلال په هغه سورو کې به وي ظلال آرام علی الارائک په تختونو متکئون تکیه لګونکي به وي خوندونه به اخلي دو دپاره په جنت کې میوې وهم ولهم ما یدعون څه چې دو غواړي جنت کې چې څه غواړي هغه به ورته میلاویږي سلام قولا من رب الرحیم سلام به ویلی شي د رب مهربان د طرف نه سلام به ویلی شي یعنی سلام یعنی لهم سلامنا دو دپاره سلام دی چې هغه څه شی دی وینا د الله ده د هغه رب چې هغه رحم کوونکی دی یا د دو وینا په جنت کې سلام وي یو بل سره چې میلاویږي السلام علیکم السلام دلته کې خو سلوټ خان دی آواز به وکړه چې جدا شئ نن ورځې وامتازوا اليوم ایها المجرمون او مجرمانو د دې مسلمانانو نه جدا شئ بلې غاړې ته شئ الله به وایي آیا تاسو سره ما آیا وعده نه وکړې تاسو سره یا بني آدم او د آدم اولاده الله به وایي چې تاسو به عبادت د شیطان نه کوئ دا شیطان ستاسو دپاره دشمن څرګند دی وان اعبدوني هذا صراط مستقیم تاسو ته ما نه ویلي چې زما عبادت وکړئ دا نیغه لار ده ولقد اضل منکم جبلا کثیرا یقینا د شیطان گمراه کړ دي د تاسو نه جبلا کثیرا خلقا کثیرا ډېر مخلوق گمراه کړی دی ډېر مخلوق ډېر امتونه افلم تکونوا تعقلون دا په هغه مخکنه منې تفریش ولا توبیخ شلو آیا تاسو دومره نه پوهېږئ افلم تکونوا تعقلون تاسو ته دومره پته نه وه تاسو دومره نه پوهېږئ دا ستاسو عددي دشمن دی الله به وایي دا هغه جهنم دی کنتم توعدون چې تاسو سره وعده شوې وه چې تاسو نه منئ دې ته به راځئ راللی وسه داخل شئ وطن نن ورځې بما کنتم تکفرون په سبب د هغې چې تاسو کفر کول الیوم الله وایي نن ورځې نختمو علی افواههم زه به مهر لګوم د دو په خولو باندې دا دو په خولو باندې په خوله باندې به والا مهر لګوم تاسو د حامیم سیدا وګورئ 20 نمبر 21 نمبر حامیم سیدا ورپسې د حوامیمو کې ده او دا څلېرویشتمه سپاره ده 20-21 نمبر آیات حتی اذا ما جاؤوها الله پاک وی هر کله چې دورا للما زائد دی جاؤوها کله چې دا کافر د جهنم تراشي حامیم سیدا شلم آیاتو ګورای هر کله چې دورا شي د جهنم ته گوی بو کی پا دو منی سموم دا دو غوگونا غوگ با دو با وی جی منگ ندی آوری دلی غوگ با را پاسی غوگ با وی چی تا اولی ندی آوری دلی تا چی ما من غیبت آوری دا فلان کی جے که جتا ناسوی و ابصارو مستر کی با گویو کی چی تا چی دوی ما خوب غلط زیتا ندی کتلی آغا ستر کی با ناری وی آغا فلان کی جے که دی زیتا چا کتللا آغا سوکو اگه قتللی چی او دارنگی و جلودو ما دا دو سرمنی دا سرمنی با ناری ہوئی پا دوی من دا دو دا اعزا بما کانو یعملون وقالو جلودهما دا کسان دو بخپلو سر لما شاهدتم علینا من منی ولی گوی کوئی وی اگو بو چی اللہ من لده گوی توفیق را کنو سو چلو کو اليوم نخدم على افواههم الله وینن دا منگا مهر لگو دا دو پخلو من دی دا خپی بناری وی
دا غوږونه به نارې وي دا لاسونه به نارې وي چې موږ باندې دا کار یې کړی دی دا غلا یې کړې ده غلط ځای ته یې کتلي دي غلطې خبرې په ما باندې اورېدلې دي دا به نارې وهي تکلمنا ایدیهما دا دو لاسونه موږ سره خبرې کوي دارنګې ګوی به کوي د دو د خپې بما کانو یکسبون کوم چې دو کړي دي ولو نشاء لطمسنا على اعینهما الله وی که زمون خوښه شولې موږ به اموار کو د دو د سترګې د سترګې و موږ داسې د همواري به کو اواري به کو فاستبقوا الصراط فلا يبصرون نو دو به مخکې شي د لارې ته نو دو به کلک کړي په دغه لارې ته فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولتاسو نوینای یعنی وړاندې کیږي به دوی یعنی دغه لارې ته نو څرنګه تاسو لیدل کوئ بیا دو به څنګه بیا لیدل کوي فأنا يبصرون ولو نشاء الله وی نسترګي ولې مونږه همواري کړی دي دوسی شی ویني الله وی که زمونږه خوښ شولا لمسخناهم على مكانتهم من بعدو مسخ کو په دغه ځای کې څنګه دونه مونږه شادوګان او خنزیران جوړ کو یعنی اهلكناهم في مساكنهم في مكانتهم یعنی في مساكنهم پخپلو کورونو کی یعنی لمسخناهم فی مکان الذی فعلوا فیه چې دو پدې کې کوم ګناه کړی دی نو په دغه ځای کې به زمون خوښه شوله مونږ په دې دونه شادوګان او خنزیران به جوړ کو بیا به د دو طاقت نه وي مزیم ولا یرجعون نه د تللو او نه د راتللو ومن نعمره یا ساتي بخپل عمر من ناز نشای ا بخپل ځوانای من دی نو چاله چې عمر ورکم ومن نعمره چاله چې عمر ورکم نو نکسه بیا ز نسکور کما ټونډی کما نسکور کم بیا دا څنګه دا غوړې دا زجر دی پدې منی منګه تاسو ته عمرونه را کړی دي دې پاره را کړی دي چې پدې کې تاسو سوچ وکړئ حق په جنای ومن نعمره ننكسه في الخلق بیا در منګه نسکور کو په فل خلق په بدن کې ټون روان دي هستا ځوان دي وس ټون روان دي کته شوی دي افلا یاقلون دو دمر نه پويږي د ټون چې یو سړی زی دته خو دې سوچو کې کنه ولې د ټون روان دي یا چاله جز بوډا کما ومن نعمرو چاله جز بوډا کما نو نکسو نو بیا ټون ما في الخلق بدن کے افلا یاقلون وما علمنا الشعر صداقت پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله وی منګه دتا د شعر تعلیم نه دی ورکړي چې د شعرونه او نعتونه وي او دا د پر مناسب نه دي نه دا منګر قران ذکر دی او قران سرګند لیونذرا چې او یې دا پیغمبر هغه چاله را حیان چې هغه انابت رجوع کوي الله تعالی او دارنګي ثابت بشي القول عذاب په کافرانو اولم يروا دا دلیل عقلی پینځم دی آیا دونه ګوري چې من پیدا کړو دو د پاره مما د هغنا عملت ايدينا یعنی الله وي من پیدا کړ دي دو د پاره مما عملت ايدينا د خپل د لاسونو جوړ کړي ساوري انعامن ساوري مما عملت ايدينا زمن لاسونو چکم کړي دي مون چکم جوړ کړي دي ان جانور فهم لا مالکون دو دغه مالکان دي دا غویان ډنګره میخه الله ودا ما جوړی کړ دي دول نور کړ دي او مالکان دا ګرځي دي او ځلنا لهما نو منګه عجز کړ دي دا جانور دو د پاره اے که یو سنډه پتیش کې راغی کنه سل کسان بیٹنگ نه کی یو اوخ پتیش کې راغی سل کسان بیٹنگ نه کی
دا تابع دي ښا دا الله تابع کړ دي دا 200 وخان دا یو بل پسې وتړیو مخکې وړي کې ونجات کې د هغه لړ ور کې هغه راکاږي هغه په مخه باندې رواني دا چا تابع کړ دي وزلنا حالهما فمنها ركوبهما د بعضې جانورونه ستاسو سورې دلدي ومنها یاکلون او د دې نه خورئ پی وړي متر ماسته شملې غوښې ستا خوښې مزې کوي ښه او دو دپاره په دې جانورو کې منافع نفع دي ومشاربو او سکلی سورت نحل پا دی من 4-5 گورائی کنا نفی دی سنگا خوڑلی دی واخن او سکلی دی اوبو خوڑلی دی واخن او سکلی دی اوبو یو طرف تبینی بل طرف خوشهی راوزی دینا پایی ویا مشرکت دلائی دا کار چاو کرے دے افلا یشکرون دو شکر واتخذو من دون اللہ آلہا او دو نسی بغیر دی اللہ نا خدایانا حاجت روا زجر لعلهم ینصرون دے دے پارا چی دو من کی لعلهم ینصرون اللہ نا ما سوا بل چاہتا آواز کے چی عذاب نہیں من کی طاقت نشترے دا دی معبودانو نصرهم دا دو دیم دادا وهم لهم جند محضرون او دا معبودان با دی پیران دی پارا جندونا لشکر بوی محضرون یا وهم دا موریدان لهم دی پیران دی پارا جندون لشکر محضرون حتی یار پا جہنم کی پا دوزخ کی اے عابد معبود دا بٹو جہنم تروان شید فلا یحزن کا قولهما تسلی دا نبی علیہ السلام تا دا کافر تا دا بدر دوی خپا نشید غمجن دینی کی تعالی دا دوینا پا آغی منی چم اللہ وی منگا پویو پا آغی منی چی دو پٹے ہو سرگندئی اولم یاراو دا زجر دے اللہ وی نگوری انسان چی دل منگا پیدا کرے دے دو نطفینا وقسیم مبینا اے دے پیدا دے سن دے اکر دے اکر خانه تاو گورا فیضا و خسیم مبین اچانک دے جگڑاو سرگن دے وضرب لنا مثلا او بیانی منگ دے پر مثال سنگ مثال اللہ بیانی منگ دے پر یو عجیبا عجیبا خبریں کہ اگر نفی قدرت کی زما پا جوندی کولو من دے وضرب لنا مثلا ونسی خلقا او یر کرے دے خپل دا پیدایش دے دی سشی نا پیدا دے کم دیتا دے رو رسیدا دے زانتا نگوری دے نسبت خبل چاہتا کئی چه فلان کی مال عزت راکا فلان کی داو کرلا فلان کی داو کرلا او وی دے من یحیی العظاما وحی رمیما دا اردو کی بسوک جوندی کئی دا خو بوسیده دی زری اردو کی بسوک بیا جوندی کئی وحی رمیم قولو آدم پیغمبر یو کافرو مفسرین لکی عاص ابن وائل بطوری مثال ابی ابن خلف یا ابو جہل وغیرہ یو کافرو دا سے اڑو کے واقع زور اڑو کے پلاس کے وری جولا دا شانتا وری جیدا وی دا محمد وی چی دا بیا جوندی کی گی او دین و بیا دا سی انسان جوڑی گی من یحیی العظام وحی رمیم دا خس بوسیدہ خاورشی وی اڑو کی و بیا سوک جوندی کئی جواب راغے قولو آدم پیغمبر دلیل عقلی یحیی الذی دا بہا غزات جوندی کئی انشاءها اول مرہ کم ذات چه دا اول جوڑ کریو آغا ذاتا از دا غزات پا ہر سمند علیم پو دیم دے نطفینا چکم اوبونا دا جوڑ کریو دا غزات پہ بیا جوندی کئی آغا ذات چه گردو لستاو دے پارا من شجر الاحضر نارا دے آغا ونی شنینا نارا نورا سنگا دے شنی ونی نوری جوڑ کرے دے یاد ساتای دا تیلے چی دے پا دے کہ وور نخ کاری که اخکاری گی کن دے ڈبای بور آغستے ہو نخ کاری گی خود دے کہ یو مثالا را دے غار نالتا کہ بل دے کہ اگر لگوانے مثالا را پاس لکا اگر چی دا سی کہ جو کش شورو کی دا سی ونی دی چاگے تا مرخ عقار
وغیرہ داسی ونی ورته ویلې کیږي هغه ونی پانی داسي تک شنی دي هغه چې یو بل سره داسي کې هغه نه ور روزي شنی الله وی دي شنی ونی نه ور رو باسم زها غزات ما ور ته وګوره او شنی ونی ته وګوره دا الله په خپل قدرتونه خي چې دی ونی شنی ته وګوره پکې ور پروت دی پکې ور پروت دی فإذا أنتم منه توقدون ناسا پتاسو دا دینا بلوئی اولیس اللذی دا دلیل عقلی بل دے ایا ندی ها غذاتا چه پیدا کردی اسماؤ نازمکا قادر پدی مندی ان یخلق مثلهما چې د دو پشانته بیا د قشانته شکل ولو جوړ کی او پیدا کی بلکې الله پر قادر دی او هو خلاق العلیم الله دې خپدا کون کې پوه دی یقینا حکم دی الله کله چې الله اراده وکړي دی شی ان یقول له کن فیکون ویغه تشان واغه شی هغه بنیریانو کنه هغه د دو داسې بعضی خبرې ډېرې زیاتې مشهورې دي اوس خو ډېر زیات پوه خلک دی پوخابا بعضی خبرې به مشهورې دي نو یو دوه بنیریانو چې دا سورازغي جاپې ته ودرېدل دي تماشا یې چې کړه هغه یو بنیری دی بل ته وایي چې هلکه وی دا دي کې خو به الله پاک ډېر محنت کړی په دې دغه چې تیری چې کوم دي دا دومره ونې دا دومره غني بیا دا دومره تیری په دې به خو ډېر ستړی شي نه هغه بل ورته ویل چې کته هغه نه وای دومره به نه ستړی شي خو چې هغه به ویلي چې شانه تیرا جو شانه تیرا پوهېږې که نه خلک زیات پکې وقیارو وي شانه تیرا جو شانه تیرا وهو الخلاق العلیم فسبحان الذي پاک دا غزاتا بیدیه ملکوت کل شینا چه دا اغا پلاس کے بعد شید ارسدا ویلی ترجعون اللہ تبا اگرزول شاید بسم اللہ الرحمن الرحیم